دوی چې کله جنت وګوري ډېر زیات په خوشحال شي او دوی به داخلېدلو کوشش وکړي چې موږ جنت ته داخلېږو. وایي په دې کې به الله رب العزت فرشتو ته وفرمایي چې دا سیده جهنم ته بوځي او جهنم ته پړ مخې ور وغورځوي. وایي په ورځ قیامت په الله رب العزت څه کسانو ته وفرمایي چې راشي جنت وګورئ. وایي دا خلک به ډېر خوشحال شي. دوی به دا ګمان وکړي چې بس موږ جنت ته داخلېږو، موږ ته الله پاک جنت راکوي. وایي چې کله جنت دروازې ته راورسېږي الله رب العزت په فرشتو ته امر وکړي چې جنت دروازې ورته کلاو کړي چې دوی د جنت نن منظر وګوري، هغه علمان وګوري، هورې وګوري، هغه د شرابو د شیدو او د سپینو اوبو ویالې وګوري، هغه ښایسته منظرونه وګوري. وایي چې کله دوی ته دروازه کلاو شي، دوی چې کله جنت وګوري ډېر زیات په خوشحال شي او دوی به داخلېدلو کوشش وکړي چې موږ جنت ته داخلېږو. وایي په دې کې به الله رب العزت فرشتو ته وفرمایي چې دا سیده جهنم ته بوځي او جهنم ته پړ مخې ور وغورځوي. وایي دا خلک به ډېر زیات خفه شي، چغې نارې به کوي چې یا الله موږ څه ګناه کړي وه دنیا کې چې موږ ته د جنت وښودلو او داخل دې نه کړو او فرشتو ته دې امر وکړه چې دا جهنم ته وغورځوي. نو الله رب العزت ورته وفرمایي چې دنیا کې تاسو ما د وجې ګناه نه و پرېږدولي، دنیا کې تاسو ما نه نه یېرېدلې، تاسو به خلکو د وجې ګناه پرېږدوله. چې کله به تاسو خلک ولیدل د هغې شرم د وجې نه به تاسو ګناه نه کوله، ګناه نه به ورسته کېدلې. کله به یوازې وې بیا به تاسو ګناه کوله، زه خو در سره وم که نه، تاسو ما نه شرم حیا نه کوله. نو دې وجې نه تاسو ته ما جنت وښودلو چې ستاسو افسوس غم نورم زیات شي. بیا مې حکم وکړو فرشتو ته چې دا جهنم ته واچوي. نن که موږ په معاشرې باندې نظر واچو، موږ ګناه الله د وجې نه پرېږدو، موږ ته الله نه شرم حیا نه راځي، موږ خلکو د وجې ګناه پرېږدو. ته چې شپې بسترې کې وده شي، ته په موبایل کې کم فلمونه ګورې، ته په موبایل کې کم څیزونه ګورې، ستا دا خیال دی چې هسې څوک نشته په هغه موبایل کې ګنده فلمونه، ګنده تصویرونه ته خوندونه اخلې، ولې تاسو الله پاک نشته. چې ډېر ګناهونه موږ خلکو د وجې پرېږدو، خو چې یوازې یو بیا هغه ګناهونه کوو، موږ الله نه نه یېرېږو.